السلام ویدت تورات په یادو یاد خلق بدا ناشنا خبره گنلا ویدا د آسمانی کتاب حافظ روان دی نن با ستا پکور کې ستا بچی ګرځي او د آسمانی کتاب حافظ بی خا الله سمر لوی احسان کو الله سمر لوی سود کو چې سړی خپل بچی ته ګوري او هغه د آسمانی کتاب حافظي دسی بچیان پکې پیدا شول چې 24 غنټو نه مخکې ټول قرآن اوري ټول قرآن دسی حافظان پکې پیدا شول سړی حیران شي خدایا اے رب تا چې دریش کاله کې کم قرآن نازل کړو نن حافظان په 17 غنټو کې ټول قرآن په یادو اوري ښه زکویټی ته تلم یو سورز مخ کې یو حافظ قرآن پکې ټول قرآن واورو یو ورځ کې لکه 24 غنټې لا نوی پوره شوی او په ټول قرآن کې ته یو غلطی مرانه له په ټول قرآن کې مې الله اکبر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله وی سبا حفاظت کو مې وی کدا قرآن مجیدون جمعات نه لرکې نو لرکا د حافظانو په سینو کې قرآن پروت دی اے د قرآن حافظانو ډیر بختوري ډیر د قدر وړي ډیر د قدر چې سینو کې قرآن دی د احد موقوا شهدا ډیر او قبرونه کم نبی علیہ السلام صحابه او توید و درې په یو قبر کې دفن کوي صحابي ول راغه وی د الله حبیبه چې 2-3 مړي په یو قبر کې دو شهدا نوی قبلی تا پکی کم یو گدو ذکر قبلی دے کس نو اللہ حساب شروع کی نو قبلی تا کم یو کیدو دا دوارو جہانو سردار ورطا فرمائی چی دا چا مرتبہ چتے غا قبلی تا گدے صحابی راگے دا اللہ حبیبہ دا مرتبی پتا بسنگ لگی دا خطول شہدہ دی دا دوارو جہانو سردار ورطا فرمائل وی پدی شہدہ اگر زئی دیکھے دا قرآن حافظ گو رہے کہ حافظ قرآن یا قبلی تڑنبے کی دوئے حساب بددن شروع کی گی دا پا قبر کم قدر دے پا قبر کم دا قرآن لحاظ دے پا میدان محشر کم دا قرآن لحاظ دے تلی دا میزان خواتم دا حافظ قرآن لحاظ دے پا جنت کم دا حافظ قرآن لحاظ دے اخیرت کی بم لحاظ حافظانو صرف قرآن یاد ساتا ہے خواہ چی قرآن دا نیر نشینو دیر لوی مقام دے خلق چی میدان محشر کے پاسی خلق با دیر پا یو لوی حیبت کی طول خلق با نبی علیہ السلام سیکی چی کم زیبی نبی اخیر الزمان چی ورز دا محشر شی و امام الانبیاء پا میدان محشر ظاہر شی خلق بی سیکی امام با یو لاسنا ابو بکر صدیق نیولی یولاس نبی عمر نیولی رضی اللہ تعالی عنہما دسی دوار نیولی وی دیر بختورو دنیا کی دسی نیولیو دوارا صحابو تیماتو گورے صحابو ورطو قتل وی ہا کدا نبعث یوم القیامہ دسی مبی دوار نیولی چی میدان محشر کے بود رے گم یولاس نبی ابو بکر صدیق نیولی یو نبی عمر نیولی دیر بختورو ننو سر مدفن کی ملگری دی او بیا با سر پا محشر کی ملگری خلق با نبی علیہ السلام سیکی او نبی علیہ السلام با غید بارا اللہ سنن نیولی او میدانی ما چی پیغمبر سوک دا لاس نونی سی دا غی لاس بیا پری خودل نشت اغا لاس پا بیا پا اغی لاس کی پروتی خواہ اغا لاس پا بیا دا اغی لاس نجدا نشت ناسو تا منگ چغی وخو دا لاس تراکا چی دا پیغمبر پا لاس کی دا لاس ورکم چا لاس کم لاس مورکوا تاسو به څوک په چا پسې رواني او څوک په چا پسې او څوک په چا پسې ښه او حافظ قرآن به چا پسې رواني ای د قرآن حافظانو د نبی علیہ السلام به غټې نښې خو یوه غټه نښه به یې دا وي ښه چې په نبی علیہ السلام پسې به وروستو د حافظانو یو لوی جماعت رواني شاته ښه نبی علیہ السلام به مخکې او حافظان به پسې وروستو رواني د قرآن حافظه یوی ڈلی تور رسیدلی خام یوی ڈلی تور رسیدلی د پیغمبر پر ڈل کی بی او میدان محشر بی خلق با سوری سیکی خلق با اسر سیکی او تاسو با پا امام الانبیاء پس شاعت روانی چی چاہتا انزیری گئے خواہ
هر سړی ته وایه تا ته خپله ډله مبارک او ما ته امام الانبیا مبارک. ها انشاءالله انشاءالله. خو قرآن به یاد وړئ. ګورئ ښه بچو، قرآن به نه هېروئ. ښه قرآن به نه ګډوډ کوئ د سینو نه. ښه بچوړو قرآن به یاد ساتئ او په مخه به د قرآن تلاوت کوئ، په مخه به قرآن لولئ. قرآن به هېروئ نه. قرآن د څه سره هېرېږي پته شته بچو؟ موبایل به ډېر نه ګورئ. ښه دا موبایل یاد قرآن هېري بچو. دا چې یو تصویر وګورئ دا د قرآن یو آیات هېري. دا ډېره بې حرمتي ده د قرآن. ستا سینه کې قرآن دی، تا پسې ملایک رواني. زه هم د قرآن حافظه ډېرې منډې ترپکې مه وهه که نه، ډېر کنزل مه کوه که نه، سمې خبرې کوه مړه. تا سره شاته ملایک روان دي، وي د ده په سینه کې قرآن دی. تا سره الله ملایک ملګري کړي دي، تا سره هغه ګرځي. ای د حافظ قرآن پلاره مورې، نن چې حافظ قرآن له کور کې کټ سم کې بچی دی ودش. حافظ قرآن بچی به د کټ کې ودی او گیر چاپیره به د کټ نه ملایک ولاړي وي. دلته حافظ قرآن ملایک د قرآن حفاظت کوي که نه، دې ته ولاړي او د سینه کې قرآن دی، د پسې ملایک ګرځي. ملایک بچو تاسو پسې ملایک در روان دي. تاسو به د نظر ډیر حفاظت کوئ، تاسو به د ژبې ډیر حفاظت کوئ بچو. اسې نه د دې لوی نعمت بې قدري وشي. ای بچو تاسو نه یې خبر، اسمان نه به جبریل امین راغی او ځمکه کې به نبی علیه السلام شو. دواړه به یو بل ته مخامخ کېناستل. یو به امام الملایکه و یو به امام الانبیا و. نو چې دواړه به یو بل ته مخامخ شو نو دواړو به د قرآن دور شروع کو. ښه بچو قرآن به یې اړو، قرآن به یې اړو. ته هغه کتاب اړئ چې هغه به جبریل امین او امام الانبیا اړو. نن ته هغه سینه کې ستا پروت دی، تم لا خپې، تم لا چاته زیریږي، چرې به چاته نه زیریږي. هر کال به ورسره د قرآن دور یو ځل کو. او چې کله اخیری کال د نبی علیه السلام راغی نو جبریل امین بیا راکوش چې یو ځل دور ختم کو نو بیا ورسره د قرآن دور شروع کو. دوباره چې دوه ځله ورسره دور وکړو، نبی علیه السلام ډېر هوښیار خپلې لور ته وایي لورې ما سره جبریل امین قرآن دوه ځله واړو. دې نه معلومیږي چې د بابا اجل دې لنډ شو. بابا به دې اینده کال نه ښه لورې خفه کېږه مه، ښه د بابا اجل دې لنډ شو. دوه ځله یې را سره ځکه قرآن واړو چې زه به آینده کال نه یمه. دا مې د ژوند اخیری کالو بچو. پیغمبر چې دنیا نه رخصتېدو نو دوه ځله یې د قرآن دور وکړو، بیا د دنیا نه لاړ. ښه بچوړو شکر وباسئ چې الله م قرآن نصیب کو. شکر وباسئ بچو. ګورئ موبایل به نه ګورئ، بیا درته وایم ښه بیا درته وایم. دا تصویران چې راشي موبایل کې دا قرآن هېرئ. یو حافظ قرآن و غالبا نوم ابو عبدالله دی په لاره روان. د قرآن حافظ وی ما نه بد نظري وشوله یو ځل. ما استاد ته وی چې نظر می غلط استعمال شو. هغه راته وی بس سزا به الله درکړي. ای بچو قسم درته په دې خبره کوم چې دا قرآن چې د سینې نه وځي نو دا د بد نظرۍ د وجې نه وځي. بچو دا قرآن وباس، دا سینې به هم خالي کنډر پاتې شي. ګورئ دا به خالي کنډر پاتې شي بچو. ګورئ قرآن به نه پرېږدئ. ښه بچو قرآن به لولئ. وی چې هغه ګناه مې وکړله، ما خو وی ګناه و وشوله. وی چې د هغې ګناه مې 20 کاله پوره شو، 20 سال کره 20 سال پس مې په یو ځای ټول قرآن د سینې نه وتیر شو. دا یوه پیره په بد نظرۍ باندې. ښه بچو بچو ډېر احتیاط پکوئ، ډېر قدرمن یې، ډېر ښکلي ګلالي یې، ډېر د قدر وړ یې. خو قرآن تلاوت په نه پرېږدئ. ښه بچوړو د قرآن تلاوت پکوئ هم د شپې هم د ورځې. تاسو چې د قرآن تلاوت شروع کړئ نو ملایک ورته غوږ کېږدي. ښه ډېره مزه وله ورکوي. او بیا چې حافظ قرآن او په تجوید کې قرآن لولي نو چې ملایکو له ډېره مزه ورکړي نو څه چل کوي خبر یې؟ ملایک د حافظ قرآن له شونډې ښکل کړي او بیا ترېنه روان شي. دا هغه شونډې دي چې په دې د قرآن لولي، په دې قرآن لولي. بچو ژبې مبارکې، بچو سینې مبارکې دي. بچو اوس د رمضان میاشت را روانه ده، خلق به اخیره عشره کې شپه رونی. وی دې کې لیلة القدر ده که نه، شپه به رونی. وی د یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی. ته خبرې حافظ صاحب دا ولې دا دومره قیمتي ده دا شپه؟ خبر یې
دا زکه قیمتي ده چې په دغه شپه کې لوح محفوظ نه ټول قرآن راغلی و اسماني دنیا ته، دنیاوی اسمان ته دا ټول قرآن په دغه یوه شپه کې را نازل شوی و. نو د قرآن د نزول شپه ده، نو ځکه د یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی. بچو په دغه شپه کې صرف قرآن را نازل شو، نن هغې شپې ته الله لیلة القدر نوم ورکو. لیلة القدر لیلة مبارکه، الله وی د قدر شپه وه، د برکت شپه وه چې قرآن پکې راتو. ای بچیا، ای د قرآن حافظه، تاله زه څه نوم درکمه؟ هغه شپه چې قرآن پکې را نازل شو، نن د هغې شپې څومره عزت دی، نن هغې شپې ته خلق ناست دی، وی دا شپه نه چرته ښه، هغه لیلة القدر دا نه. نو هغې شپې ته څومره مقام الله ورکو. د شپې قرآن یاد کړی نه دی، د شپې قرآن لوستی نه دی، صرف په دې کې قرآن را نازل شو. او ای بچیا، هغه قرآن ستا په سینه کې پروت دی، نو زه تا ته څه ووایم بچیا؟ تا له څه نوم درکمه بچوړیا؟ چې قرآن را نازلېدو په کم غر چې د غر په خوا کې چې قرآن را نازل شو، نن د هغې غر نوم جبل نور دی، نن د غر نوم جبل رحمت دی. بچیا هغې ته خلق جبل نور وایي، هغې ته خلق جبل رحمت وایي. غرونه ستاسو کلي کې غرونه نه دي، خلق ورته جبل وایي. او مکه مکرمه کې ورته خلق جبل نور وایي، خلق ورته جبل رحمت وایي. وایي دا د نور غر دی، دا د رحمت غر دی. زوم دی غر ته ته ولې جبل نور وایي؟ مولانا صاحب دا هغه غر دی چې دلته به قرآن را نازلېدو، نو د غر نوم بدل شو، جبل نور ترېنه جوړ شو. بچو چې کم خار کې د قرآن استاز دفن شو، د هغې خار نه مدینه منوره جوړه شوله. بچو مدینه منوره جوړه شوله. بچو دا د امن کلی وګرځېدو، د امن خار وګرځېد. بچو چې د قرآن استاز پکې دفن شو. ډېر بختور یې چې سینو کې قرآن دی. او د رمضان میاشت را روانه ده، اوبن خلی قرآن ته، اوبن خلی ښه تکړه شئ. ځوانانو قرآن شروع کړئ، ځوانانو ډاکټرانو قرآن شروع کړئ، دکاندارانو قرآن شروع کړئ، تاجرانو قرآن شروع کړئ. وی نه یادېږي، وی ما ته قرآن نه یادېږي. زه ورته وایم حسین احمد مدني رحمت الله علیه ونیو جیل کې، چې جیل کو نو عمر یې و 70 یا 75 سال. او چې جیل ته دننه شو، نو په جیل کې د قرآن حفظ شروع کو. چې جیل نه راوتو، د 75 کالو بابا یې جیل کړی دی. چې د جیل نه راوتو 20 سپارې قرآن یې په یادو باندې یاد کړی و. بچو درخواست مې دا دی چې دا سنیم قبر ته خالی مه کوزوئ، چې دا خالی کوزی نشي، نو چې په دې کې څه پراته وي، چې څه حصه پکې د قرآن وینو، چې خالی کوزی نشي. بختور پلاران او میندې دي. څو ورځې مخکې کویټې ته تللی وم، هلته دستربندي وه، وزېرېدم یې د یو هلک دستربندي وه پکې، مې چې دله سړی په کم شان مبارکي ورکړي. هغې وی دی د افغانستان نه راغلی دی، هغه حافظ قرآن. چې وی راغی نو موږ سره یې قاعده وویلله، بیا یې را سره ناظره وویلله، او بیا یې حفظ د قرآن وکړو. وی چې راغلی دی 3 کاله وشو، مور او پلار یې بیا نه دي لیدلي. ښه مور بچې نه دی لیدلی او بچی مور نه دی لیدلی. او نن به د شپې دلته او سحر به د افغانستان ته روانېږي. الله اکبر. په افغانستان کې به مور د حافظ بچی انتظار کوي. 3 کاله پس به مور بچے په پګړۍ کې حافظ قرآن یې. الله اکبر. موري چې 3 کاله مخکې در علیګو نو خالص نه و، او نن چې درغه د قرآن حافظ دی. مور بخکل کړي، پلار بزان پوری نیولې. مور دا مور ده ښه 3 کاله بچې نه دی لیدلی. پلار دا پلار دی چې 3 کاله بچې نه دی لیدلی، او بچې ځان نه را رسخت کړی دی. دا به څومره عجیبه نظاره چې 3 کاله پس حافظ قرآن ورشي او خپل مور وویني، خپل پلار وویني. اوس خالی سینه تلی و، ډکه سینه واپس شو. الله اکبر. څه بختوره مور بی، څه بختور پلار بی چې داسې بچي لري. بایزید بوستامي رحمت الله علیه مور ته وی مورې علم لزمه، وی رب رضا کومه زمه ښه. مور ورته زه بچیا رضا یې علم لزي. او خو بچیا اله به کور ته راځي چې علم مکمل کړي. ګورې ما به نه یې ښه، ما له به په پګړۍ کې واپس راځي. مور دې ته مور وی ښه بچیا
البدئین مچ علم مکمل کی گورے مخ کے بنا رازی مور د بچی نه رسخت علی بایزید روانیږي او بایزیدی بوستامی برو پس کیږي خلق خبر نه ده مور نه رسخت واغسلاړ علم کئی دنیا علم یوکو 12 کال پس بایزیدی بوستامی را روان شو 12 کال پس چراغ 12 کال پس ماسخوتن کور ترا ورسید پلارانو مور دی ته وی بچو مور دا مور وخا مور د بایزیدی بوستامی مور و 12 کال پس بچے کور تراغه چرا ورسید نو ماسخوتن دی نور کی ودریدو وی سو کما دروازې لټک ورکما نو وینه دروازې لټک نو ورکوم زکا دند می مور دده اسنه چې د مور می خوب بی آرامش زما د مدرسې تعلیم دا دی ښا 12 کال پس بچی راغلی دی پوره کې شپرونی ور لټک نه ورکی وی مور می چرته راویښه نش د مور می خوب بې ارامه نش اوس په دې لاړ شي ور لبله ترا پرېږدي دا ور به اپل او دی پله لاړ شي تاله ډوډۍ نه ده تیاره کړې مور غریبه به د کټ نه راودانګي نیم یوه سترګه ویښه یوه اوده لوپټه نیمه په اوږه نیمه په سر ته به حافظ شي ته به د دین داعي شي ته به د خلقو د هدایت ذریعه وګرځي 12 کال پس راغلی ور لټک نه ورکوي د مور می خوب بې آرام نشي بچو ډیر خیال وکوي بچو مور د کور نوم دی ښه بچوړو مور او کور چې مور نه بیا به کور نه ګورې ښه بچیا دا مې یاد ساته یاد چې مور نه و کور به نه ګورې ښه دا یوه مور ده چې ستا په انتظار ناسته او تا ته لپې اوچتوي تا ته ور کولاوي ستا بدی د پلار نه پټۍ په هغې پرده ورچوي دا یوه مور ده ګورې ښه بچ بیا به څوک نه ګورې بیا به څوک نه چې د تهجد ټیم شو نو اوبه راوبهیدلې په نالی کې بایزید بوستامي رحمت الله علیه پوه شوې مور مې تهجد له پاسې ورلی ټک ورک چې ور یې وټکو نو مور ورکول او که بایزیده خیر علی الله دې وبخ علم دې کړی دی بچیاو دا د استاذ پګړی مې راوړې ده مورې استاذ خپله پګړی ښه بچیا وی الله دې رضا که بچیا ته ما ته وی زه رب رضا کوم وی مورې رب مې نه دی رضا کړی علم مې وکړو خو رب نه دی رضا وی زه په ځان پوهېدلم چې ولایت را سره نشته ځان راته معلوم علم مې کړی خو ولایت نه و ښه بچیا بچو ولایت جدا شی دی قبولیت جدا شی دی بچو حفظ جدا دی او قبولیت جدا دی بچیا قبولیت په د بابا سره ښه بچیا قبولیت د بیبي سره دی ښه بچیا قبولیت جدا شی وی مور مې راته وایي چې رب نه دی رضا ما وی نه مورې وی مور مې لاس اوچت چې ربا زما بایزید بچې 12 کاله وګرځېده ربا بایزید نه زه رضای ما رب ته ترې نه رضا شي وی چې مور مې لاس واپس کړو الله را باندې د ولایت دروازې کوله وکړلې ما ته څه پته وه چې رب رضا کوي نو مور به رضا کوي ما ته پته نه وه زه 12 کاله ګرځېدم ما رب رضا کو پته راته نه وه چې کور کې بیبي رضا که چې رب رضا شي بابا رضا که چې رب رضا شي قال النبي صلی الله علیه وسلم رضا الرب فی رضا الوالد رضا د رب په رضا د پلار کې ده خفګان د رب په خفګان د پلار کې دی بابا خفه دی رب به خفی خام د یو کس دوی حفظ وکړو ما ته ټلیفون وکړي بچې مې حافظ شو وی زه ورته خپې کولی شم لکه داسې خپه ورته غځولی شم د سینه کې قرآن دی که نه حافظ قرآن نه شو وی د سینه کې قرآن دی وی زه ورته خپې کولی شم ما ورته وی ته پلار دا حافظ قرآن دی خدا بچی دی ته پلار ما ورته وی ته سرا د دین چې د حفظ کړی دی دا خپه وله غیږ کې ورکوه داسې اوږدوه او ده به د خپه ځان پورې نیولې دی به یې چاپي کوي ښه پلاره ته به ده ته خپې غوځئ دی به سره د حفظ نه تا ته خپه نه غوځئ ښه بابا ته پلار پلار دی به حافظي ده به پګړی والي خو تاله به په خپو زور کوي ښه بابا ده به پګړی والي مورې خو سره د پګړی به ستا خپه په سینه پورې نیسمه ښه مورې سینه سره د پګړی ما د محدثینو تاریخ کتلی دی چې د ورځې به احادیثو درس ورکو او د شپې به د مور خپې چاپي کول د شپې به د مور خپې چاپي کول شپې به د مور خپې چاپي کول
امام بخاری رحمت الله علیه پیژنې بخاری شریف کتاب لیکلې دی ښا دسی کتاب لیکلې دی چې په قرآن پسې دویمه مرتبه اصح الکتب د ټولو نه صحیح کتاب په قرآن پسې د بخاری دی ښا د دسی کتاب لیکلی امام بخاری دسی سړی و ښا چې کله بخاری شریف لیکو وی 6 लाख احادیث راته په یادو چې کلمه بخاری لیکه ښا بچو الله دسی مقبولیت ورکو امام بخاری لا چې په غونډه دنیا نن د امام بخاری کتاب چلیږي بخاری شریف چې نه ویلې سو کرتا عالم نوای ښا چې دا بخاری لاس کې والی وي د عالم وی د بخاری وی بچو دا کتاب چې لیکل الله سمره مقبولیت امام بخاری لور خبر یې د پستر ګړونو خمچو دیړونو خمونی سي دیړونو دا دومره د احادیث غټ کتاب لیکل آو دا څنګه چلو شو زور توم دیړونو مور لپی الله تو چې تکړی وی ربا زما د بچی نظر را کمال زما بچی نظر را کمال نن ما ته بچی وای زما کاروبار بند هم دا د مور دعا ته سده مړ وی زمینه کیږي وام دا د مور دعا ته سده وی زاو کاروبار بیماری او پریشانی دا ډیری وړي خبرې دي د امام بخاری د سترګو نظر نشته او مور لا سوچت رب زما د بچی نظر مال راکی زما د بچی نظر تلې زه د بچی نظر غواړم دعای کوله خوبي ولیدو ابراهیم علیه السلام خوب کې ولید ابراهیم علیه السلام ورته وی پاسا رب دی دعا قبول کړل د بچی نظر دی واپس راغلی چې مور پاسې د بچی نظر واپس راغلی دی الله تینه امام بخاری جوړ کو ښا امام شافعی چې علم لګلې دی دا کونډي مور لګلې دی خزانه امام شافعی کونډي مور لګلې دی او چې امام شافعی عالم شو او راغه مکی مکرمه ته خلق ورته بهر راوتلو امور سیټ په یو غټه ناسته د ور سره د امام شافعی ترور ناسته دواړه ناسته چې د خلقونه امام شافعی را وخت دو د مور خواله راغی مور چې امام شافعی ته وکتل نو مور خپو امام شافعی ورته ته ولې خپه وی بچیا دا شاته د سره سدي او خان را روان ودا و خان دی ودا کم زیو ودا خلق را کړی دي وی بچیا په دې میرا طبیعت خراب شو دا مینه دی خو وی تماله کېلې وی بچیا چې مال بسینه د احادیثونه ډک راوړي بچیا مور راوړي میدا نه بچیا په دې مال خفایم دا خلق وسره کړی نه بچیا دا مال ټول خیرات کچې بیا دواړه ذکر ته ټول مال خیرات کو د مور سره کور ته روان شو ها ما لګلې وی چې مال بدا سینه د احادیثونه ډک راوړي دا د امام شافعی مور و دا د بایزید بستامی مور و د سیمین دی وی چې بچی ولېګل الله تینه سجوړ کړل الله تینه سجوړ کړل دای په شاد د مین د دعاګانې وی دای په شاد د مور لپی وی بچو بچیا یو مقوله ده یو متل دی وی غټشا خود پلار او د مور نه خبچیا خدای دې ډیر غټ سړی که خود پلار باندې غټيږي ښا د بابا نه باندې غټيږي ښا د بیبي نه باندې غټيږي د استاد نه باندې غټيږي بچیا کو دې درې واړو نه غټ شوي نو غټ پنشي ګوره غټ پنشي بچیا باس لاړې کو دې درې نه غټ شوي د بابا نه به قدم ناړي ما ته وی بابا می چرسی دی ز حافظ ما ز عالم ما بابا می چرسی دی زرتم بس په خپل بنور نزوی ولی زور تواما ک چرسی دی نو د الله سره چرسی دی خو تا د پاره ولی دی تا د پاره ولی دی ها دا بابا تا د پاره ولی دی دا بابا تا د پاره ولی دی علماء نه تاسو کې چې کعبه تکل بند وګوري ها کعبه د الله کور دی چې بند ورته وګوري نو شل رحمت پیراوريږي 20 رحمت صرف پلیدو کعبه تا چې کعبه ته سړی وګوري نو شل رحمت پیراوريږي او چې د مور او پلار مخت د رحمت په نظر وګوري الله د یو حج قبول شوی اجر ورکي ښا بچیا دا مخ د کعبه برابر دی بچیا د بابا مخ د کعبه برابر دی بچیا د مور مخ د کعبه برابر دی بچیا د رحمت په نظر بیبي ته ګوره د رحمت په نظر بابا ته ګوره دی ته چې ته ګورې الله د یو حج قبول شوي اجر درکړي بچیا مور او پلار رضا سه مور او پلار رضا سه او تاسو تم درخواست دی چې بچی مراولئ
او دی علماء ولې د الله سپلاس کې ورکه بس سم بچې د لتی جوړو ته وای ته به خراب هم زه به چرته بوزم اصله کا اخر چرته بوز زه چرته تلم خو په دې ځای به د ودروم یقین وکړه دا ایمان دی خان چې دا پګړین ستاسو دی بچو ته په سر کړي او ستاسو دا بچیم په دې ځای کې نه ول یقین وکړه والله چې دا مقصد چې ستا بچی د منبر او د محراب جوړو مستا بچی دې ځای لراولم ته وای نه مولي صاحب ته به مړه خراب زوم زه خدای دې ژوندې ساتنو خان بل درجه به وي دویمه به وي درېمه به وي ثالثه رابعه خامسه سادسه وړه دوره حدیث په وکی خدای دې ژوندې ساته او چې کله بخاری ختمي پلار زبه دې راغواړم تب کېنه او بچي به دې کېنو ما اموري تب کور کې وک کې دی ښا تما ته ته زما بچي خرابای اوس وګ دا چې دا بچي دې ما کم زه ته ورسو تب وګ دی خدای دې ژوندې ساته زبستا بچی توام بچیا ستا استاد زو تا بغوگی خیطه بینی وام بچی زما استاد فلان دا اغا استاد فلان دا اغا استاد فلان دا اغا استاد فلان 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 تا بغوگی خی زبدا نمونه علم تا بغلی ناسی چی دا بچی براله کم زیت رسی زوم بس غوگی دا کنه اخیر کی بستا بچی تواما چی بچیا ستا دا استاد ابو هريره رضی الله تعالی عنه او بیا به ورته بچیا دا ابو هريره استاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچیا ستا استاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی استاد شو بچیا دا سند حدیث والا بچیا دا سلسلہ والا دا نسبت والا بچیا اول کې به زمان نومي او په اخر کې به د امام الانبیاء نومي ان شاء الله زستا بچی له دا سند ورکوم زستا د بچی لاس د امام الانبیاء پلاس کې ورکوم د بچی لاس د امام الانبیاء پلاس کې ورکوم علماء پیجنې خدای ته وګورئ چې علماء پیجنې خاندا علماء پیجن مونږه د قوم خیر خوایو ستاسو خیر خوایو د دې ملک خیر خوایو مونږ په ملک خپکیږو مونږ په قوم خپکیږو مونږ په قوم په بچو خپکیږو مونږ لکه تاسو سره ډیره خیر خواهی لرو تاسو نه خبر مونږ په پولیس خپکیږو مونږ په پوج خپکیږو زما ور سره هیڅ تعارض نشته نه پوجي سره نه پولیس سره ولکه یو ارمان لرم د پولیس باره کې لرم او د پوجي باره کې لرم زه چې د شپې په چیک پوسټ تیر شم او د شپې 12 بجې او پولیس ولاړی په پاټک باندې ټوپک وسري زوم سکے وې د ملک حفاظت قربان منم زم د ملک محافظ ان شاء الله ما بو پیجنې کنن نه سبب مې پیجنې دا ته چې د کم ملک حفاظت کړي د دې ملک جنډا مولانا شبیر احمد عثماني اوچته کړي ده زم د ملک محافظ زم د ملک محافظ خدای دې په پاکستان بد ورځ نه راولي او کرالالا ته تنخواه علی ته پولیسی زبې تنخواه پولیسم د پاکستان ان شاء الله که په صف اول کې د مونږ علما اون مندلو نوم را بدل کخه مونږ په هغه خلقو کې نه یو زه د هغه خلقو بچی یما چې هغه جیل کو جیل ته ورغه نو جیلیان راغون کړو راځي چې تاسو ته قران وخیم راځي نو جیلیانو ته په جیل کې قران شو جیلیان حیران دي د تلاسو کې اتکړی ورچیو دې مونږ ته قران خو راځي چې قران نیمه نه واړو نو د حضرت رهایی را لاله وی حضرت رهاش باری شاګردان ولاړو شاګردانو ته اطلاع وکړه وی زئی زنند جیل نه نو زما به هغه ورځ د رهایی چې په کوم ورځ په جیل کې جیلیانو ته قران ختم کم ښا زبدا قران وام زبې جیلیانو توام زد هغه علماء بچی یما چې عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه جیل کو او لاسو کې اتکړی ورواچو کې ناس د انګریزانو په منځ کې د قران تلاوت شروع کو یو انګریز پسې راغی وی عطا الله شاه بس که نور د قران تلاوت مکه بس که شاه صاحب نور قران بدل ولی شاه صاحب ورته وی نل ولما وی حضرت پما کې د جړه طاقت ختم کو نور جړلې نشم نور جړلې نشم بس نور ماته قران موای نو زه چې په چیک پوسټ تیر شم په 12 بجې پولیس وینم زم د شپه اسی تیریږي لګیا دی ٹھیک ده
د ملک محافظ دی تنخواه علی تنخواه حلالی خو زوا مکاش چې دی پولیس تما قرآن یاد کړي وي او دا پولیس حافظ قرآن وي زوام کاش چې دا پولیس حافظ قرآن وي دیما د قرآن حافظ کړي وي چې د سر ټوپک لاس کې وي د ملک حفاظت هم کوله او د هر شپې 15 سپاری د قرآن تلاوت هم کوله بس زماړه کې دا ارمان دی نو زماړه کې دا ارمان دی اے مشرانو راځي چې قرآن درته وایو راځي چې قرآن درته وایو راځي چې قرآن درته زده کو ستاسو وخت د قرآن تلاوت شروع کړئ او دا خو مې درخواست دی چې د بچو د لاسونو مونږ لاس کې راکړه تا چې بچی لاس زما په لاس کې راکو انشاءالله زبې د امام الانبیاء د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس کې एकदम انشاءالله بچی به علماء تعالی کو کنه رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي.